إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا محمد وبارك وسلم على جميع الأنبياء وكل الملائكة المقربين. محترمین استاذ په حضور کې الله پاک د عظیم کلام نه څه تلاوت کړ شو. الله تعالی فرمایي زه اراده وکم چې دا ضعیف خلق کمزوري خلق دیو له عزت ورکړم. د خلکو په نظر کې کمزوري، په معاشره کې کمزوري، الله وایي زه اراده د عزت ولا ورکم نو هغې له زه عزت ورکوم. او ونجعلهم ائمة، الله وایي زه دا خلک مشران جوړ کړم، پیشوایان، او دغه زه د ځمکې وارثان جوړ کړم. خو بنیادي مسله دا ده د هر شي دپاره د جوړ یو طریقه کاری چې پیوند پې لګي. د لرګي دپاره د جوړ خپله طریقه ده، د اوسپنې د جوړ په میخ سره، په نټ بورډ سره، په ویلډینګ سره، د ګتو متو دپاره نو جوړ د رب العزال سره د هغې لپاره صرف یو کار دی چې هغې ته وایي دین او اسلام، د الله تعالی منل. الله سره چې جوړه کې د الله به منې، طریقه کار یې دا دی. نو د الله د جوړې سره بیا دوه کامیابۍ دي، یو د دنیا کامیابي ده، یو د آخرت. نو یو د رب العزال سره جوړه ده، طریقې دا ده. یو د انسان نه لکه مثلا د هر شي دپاره یو ریګمالي صفایي پې راځي، اوسپنه اینګر په پټۍ کې سره کي ګن تې لرې شي، د سرو خپله طریقه ده. د هر شي دپاره د صفایي یو طریقه شته. نو دغه رنګې په دین کې د رب العزال سره د روغې طریقه هم شته، او د زنګ د لرې کولو کلا بل ران علی قلوبهم بما کانوا یکسبون. په زړه دې زنګ دی د ګناه، د کبر، د تکبر، د ظلم، د جبره. نو ذکر وکړه، د رب سره جوړه وکړه، ذکر وکړه، زنګ به دې ختم شي. لکه مثلا طلب هم غواړي، طلب له شرط دی. څرنګې د دنیا د کار دپاره موږ طلب کوو، عامه مسله ده، بدیهي مسله ده، څوک انکار نه کوي. ټوله ورځ منډې و دنیا دپاره، نو دومره یو عظیم کار هغې دپاره به طلب شرط وي. بطور مثال مانځله چې څوک راځي نو د مانځه د بللو دپاره مخکې دا طریقه نه وه، اذان نه و. دا خو وروستو صحابه مشورې ورکړلې، او یو صحابي خوب ولیده، یو ډېر لوی حدیث دی، هغې کې دوه ټکي ته ویل حی علی الصلاة مانځه له راشه، حی علی الفلاح کامیابۍ له راشه. نو طلب پکې دی که نه؟ په کور کې، په جومات کې یو سړی پټي کې دی، یو سړی شړه کې دی، د جومات ته ورته دا اعلان کوي، په تې دی کوي چې هلکه کامیابۍ له راشه، مانځه له راشه. یې دي که نه؟ پټي کې دي ګرځي که نه؟ په تا څه زور دی؟ طلب شته، طلب به کې، بې طلبه دین نه حاصلېږي. یا به طور مثال د الله نبی دی، موسی علیه السلام نوم دی، مشهور پیغمبر دی، هغه هر نبی به دعوت ورکو د زمانې جابر او ظالم له. موسی علیه السلام به رب العزال زما مقابل ډېر زورور دی، ډېر زورور دی.
او زه چې دعوت ورکوم دې له یو څو خبرې پکار دي رب اشرح لي صدري سینه مې کولاو کې د علم مرکز د دین مرکز دې لپاره یو څو خبرې پکار دي کنه دماغ باندې برابري سینه باندې ورته تابعداري کوشش وکړي وای رب ظالم نه زه ورځم رب اشرح لي صدري سینه مې کولاو کې ویسر لي امري دې کار کې مې کامیاب کړي غټ کار دی د دعوت کار دی د اسلام کار دی او لی جابر ظالم فراون دله زه ورځم تنها اوس د مسلمانانو عقیده په مادي څیزونو باندې ده په وسایلو باندې ده نو دا دعا د رب نه غواړي څوک یې غواړي د الله نبی غواړي ګینې ایسته ورشه که نه دعوت ورکه هېڅ خبره نه ده که مني او که نه مني نه وایي ربه ما له څه شی وکړه زما سینه وکولاو که ویسر لي امري په دې کار کې مې کامیاب کړي واحلل عقدة من لساني دا ژبه مې لږه نښلي د موسی علیه السلام ژبه لږه نښتله نو د بیان دپاره د دعوت دپاره د تبلیغ دپاره فصاحت پکار دی وایي ربه په ژبه کې مې لږ لکونت دی ژبه مې نښلي ربه دا مسله مې حل کړي د نیک کار دپاره دی د الله نبي دی بیا هم دعاګانې غواړي موږ دعاګانې نه غواړو بس مون دې ټک څپ مخې وکړه او کار دې برابر دی جرابې ملاویږي او په جیم کې خوراک هم ته ملاویږي او بل یو کس راته پنډۍ کې ویلې افریقې له تللی و هغه ورور مې تللی و نو هغه حالات چې ما ته ووې تشي ځنګلې دی ویل تشي د سړي په بدن پورې جامه هم نه جامه پاڼې ماڼې په ځان پورې تړي د خوراک هېڅ هم نشته دی د زندګي خلک تېروي مونږ چېرته دی دین چېرته دی او موږ له الله تعالی دلته هر څه راکړي دي هر څه د الله نه خفه د الله نه مرور نو ربه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دا ژبې دا لکونت مې ختم کړه چې هغه سړی زما په خبره پوه شي اوس په خبره نه پوهېږي ښه ماشوم ته وایي داسې وکړه اوري نه او بیا چې ته تپوس وکړي دا کار یې کړی وایي ما نه و اورېدلي درې پیرې خو یې اوري نه ښه درې پیرې دا نقصان د چا دی دا د بابا دی دا د پلار دی داسې ورښودلي نه دي که دې ور وکړه چې دا کار د کولو دی د ګاونډ طریقه دا ده د مړي ژوندي دا ده د خپلوانو دا ده مېلمه چې راشي د هغه دا طریقه ده هغه غریب خو نه ده ورښودلي هغه خو له وغه د ډانګې په لاس کې ورکړی دی پردی پلوس یې ووه دغه ډانګې یې ورکړی دی بریدونه هم ووه او بې جوابه خیراتله ځه او په سپو پسې منډې ووه په خرو پسې منډې ووه خره هم ترې تنګ دي او که په لاره سپین ږیری یا بوډا دي او ساده یې هغه هم شېړه دا دعوت یې ورکړی دی خفت را خفت کې کند بیدار ویه اوده به څرنګې بل اوده هغه د خپله غریب اوده دی د هغه په زندګۍ کې اصول نشته دا زما حکومت چې کله دا دغه لګولي که نه وایي تعلیم که نه نو داسې څه نه لیکي تعلیم و تربیه تعلیم له ورکړي ایم ای سي او ای بي سي کړي خو بیا د سلام چل نه پوهېږي تعلیم و تربیه تعلیم دې ورکړه تربیت یو بیل چیز دی دا مله ورکړه نو موسی علیه الصلاة وسلام یو څو سواله دا وکړله او بل سوال څه کوي خدای پاکه زما په کورنۍ کې یو ورور دی هغه ته هدایت هغه له نبوت ورکړه تنها چې ظالم جابر له زه ورځم اشدد به ازري هارون یې نوم دی هارون علیه السلام دا د موسی علیه السلام 3 کاله مشر هارون علیه السلام مشري د چا سره و د موسی علیه السلام سره دا ځینې خلک یې که نه په وروړي کې یو کس وي او پټکې ور وتړي ولکه دا مشر شو هغه یې څه پاتې شي او نن سبا مشري هم ډېره ګرانه ده 420 نه د 480 نه به ما وړي هله به مشر کېږي او چې په دغه جا خو نه پوهېدلې پاتې به نو هغه یو کس ایسته مخکې شي ولې په هغه کې تاوان په هغه کې منډه په هغه کې کار هغه بل غریب ایسته پاتې شي په نیمه کې نه شي چلېدلی وایي ربه زما یو ورور دی هارون یې نوم دی اخش دود به ازري زما ملا په هغه سره مضبوطه کړه د الله نبي مو زما ملا مضبوطه کړه په چا سره په ورور سره پښتانه م وایي زما وایي په ورور سره ملا مضبوطېږي خو د څه دپاره د مورچل دپاره د غلا دپاره د پټي د والو دپاره د دین دپاره
هغه د ورور لا نه مضبوطوي. ورور د دین دپاره نه غواړي، زوی د دین دپاره نه غواړي. امام بخاري لیکي ما باب من طلب الولد للجهاد. امام بخاري باب دی که چا زوی وغوښتو چې ربه زوی دې راکړه جهاد ته بیا وقف کوم، که الله وله زوی ورکړه که ولې نه کړه د ثواب به کېږي. امام بخاري وله باب دی باب. موږ او تاسو دلته حق خبره هم چاته نه شو کولی. یو سړی ظالم وي دا ورته نه شو ویلی چې دا دې ظلم دی دا مه کوه، وایي بیا رانه خفه کېږي. نو موسی علیه السلام وایي زما ملا په ورور سره مضبوطه کړي، چا لزم؟ ظالم لزم، ظالم له دعوت ورکوم. نو خبره چې موږ کوو په کامل انسان باندې. انسان په دوه قسمه دی، یو کامل انسان. انسان اصل کې په درې قسمه دی، یو کامل، یو کاهل، یو جاهل. کامل هغه ته وایي چې د خپله پوهېږي د بل نه مشوره اخلي، دلته کامل وایي. کاهل هغه ته وایي نیمګړی د خپله پوهېږي د بل نه مشوره نه اخلي، یا د بل نه مشوره اخلي د خپله دا کټۍ کمزورې ده نه پوهېږي، دا کاهل دی نیمګړی. یو جاهل دی، بس جاهل هغه ته وایي چې نه د خپله پوهېږي غریب او نه د بل مشوره اخلي، دا جاهل دی، بېوقوفه دی. بیا جاهل مطلق دی، یو جاهل مرکب دی. کامل انسان د انسان دا بدن کتابونه لیکي دا د تمام مخلوق نچوړ دی، دا غرونه او سمندر دی او د هر څه د دې نچوړ دی، دا د هغې یو پټوسټیر دی یا دا د هغې یو مثال دی ورکوټې شان ته. انسان بدن کې چې کوم څه دي دا د تمام مخلوق سانچه ده. په انسان کې بطور مثال په ځمکه کې څه دي؟ غر. د انسان په بدن کې نوک او غاښ، دا د هغې مثال. په ځمکه کې نیرونه دي، د انسان په بدن کې رګونه دي، په هغې کې اینه زیره دي. په ځمکه کې شیشه ده، د انسان په بدن کې سترګې دي. دا تمام بدن د انسان په طور مثال د تمام مخلوق یو مثال دی، پټوسټیر دی. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یا قرآن کې الله بل ځای کې فرمایي یا اولی الالباب، ای د عقل والا سوچ وکړه. ما خلقت هذا باطلا، دا مخلوق دا کائنات الله تعالی فرمایي دا معاصي بس نه دي پیدا کړي. بل ځای کې الله فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. دا ګمان کوي چې دا خلق هسې پیدا دي، عبث نه دي پیدا. نو کامل انسان د الله تعالی نبی په خلفاو کې یو نومو، یو خلیفه او د هغه نوم ابوبکر صدیق. کامل انسان څه صفات پکې وو؟ هغه به په یو وخت ټیم کې د هغه 80,000 مېلمنو له ډوډۍ ورکوله، داسې دسترخوان دی. حکمران دې ته وایي، مالداره دې ته وایي. 80,000 کسانو له 5 نه 2-3 ته خو زیات راوله چې ښځه دې بډانګو وایي که نه دی وایي. او دا کور ستا دی دا خو د ښځې کور دی، ته خو سوالي. 80,000 مېلمانه په یو وخت ډوډۍ کې مېلمه کول. پښتون څوک و؟ ابوبکر پښتون. موږ او تاسو خفه کېږو به نه پردي خیرات چې نو 2 ورځې مخکې هم نه خورو، که خورو لږه خورو، بیا 3 ورځې وروسته بس بابا مړ دی ښه کار شوی بیا جمع دی. 3 ورځې هم بیا کار وشي، 3 ورځې. نو حضرت عمر به 80,000 کسانو له یو وخت کې ډوډۍ ورکوله، دې ته وایي دسترخوان. زما استاد مالداره دسترخوان. اول د مالداره کور چې تم پیدا کې کوم ځای کې به بیا په تورو شیشو کې دننه ناستې تا به وینې خو ته به یې نه وینې، خدای غر کړی. هلته چې ورشي او بیا کله وایي اوږده دی او بیا کله کیمرې لګولې ده نو لاندې تا پکې بره وینې چې دا څوک دی. که د هغه سړی غول زیړي د هغه د ویزې کار یو څه خو بیا وایي راوخېږي نوکر درپسې راولېږي او که دغه نه نو غریب سړی به د مالداره کور معلوم کړي. او بیا د حکمران عهده چې اوسئ د هغه کور به معلوم کړي، هغه له به خپل ضرورت ویسي. غریب سړی خو چې 5 میاشتې لګوي دغه مقام ته ځان نشي رسولی، مدد به څوک کوي؟ نو دا کامل انسان حضرت عمر رضی الله عنه 80,000 کسان په یو وخت کې ډوډۍ ورکول. ابراهیم علیه السلام به کم مېلمانه به 3 زیات به درمیانه به 10 زیات مېلمانه به د هغه 100 مېلمانه وو. 100 مېلمانه. یو صحابي دی زبیر بن عوام نومې دی، زبیر بن عوام
رضی الله تعالی عنہ او چې کله وفات شو د مال حساب یې وله وکړو 6 کروڑه درهم پاتې شو 6 کروڑه درهم نو څه چلی وکړو 6 کروڑه کې 2 لکه درهم یې غریبانانو له ورکړه دا نورې په دې نورو کارونو باندې ولګول لاره شو کوی شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي دی سعد رضی الله تعالی عنہ وفات شو د الله رسول ان امي قد توفيت فاي صدقه انفع لها مور بمړه ده وصیت نه دی کړی کومه صدقه زما د مور لپاره ډیره فایده کوي د الله رسول ته ویل کوی وکنه مرسي خبره موږ نه کوو مرسي په خبره خپه کېږي باندې زموږ کله ډېر څه خپه کېږي مرسي نوم چې اخلي که نه ډېر څه خپه کېږي دا به ډېره نه یادوي ځکه بیا خلک خپه کېږي ډېر خپه کېږي مدرسه درکنار د مدرسې نه نور کار نشته د الله د رسول صحابي مور مړه ده د الله رسول له راغی د خپل عالم دی صحابي عالمي وایي مور مې وړه ده کم کار وکړم موږ تاسو ته کوو نو د الله نبي ورته وایي اوبو کار وکړه د اوبو اوبه د دانشګون نه راوړم خو زه مې 20 روپۍ تر کړي دي او مې کښاله لالم او بیا پسې یوه جمعه ده 2 جمعې دي په یو کتاب کې جمعه نشته دی جمعه په کوم کتاب کې ده د جمعې کتاب شته پښتو ده پښتو چې څومره کوي خدای غر کړی یاسم ګاونډي دې د لوږې مري درته لور دي زکات راغونډې ښکاري په سر ده ها زه شل جمعې کوم په خپله طبیعه کې د ثواب تمامه لاره ثوابونه پکې نشته وعده هم دې داسې دی د شرم نه ډک دی په واده کې هم د خیر نشته زبیر ابن عوام 6 کروڑه روپۍ د من نه وروسته چاله ورکړلې د مدینې یتیمانو کونډو له ورکړلې امام حسن دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسیح دی د حضرت علی شیر د خدای او د پښتانه وای دا هغه زوی دی هغه یو سړی راغی ویل محتاج یم 1,00,000 روپۍ ولا ورکړلې 1,00,000 څه دی خیال دی د تره زوی دی جدا ګاونډي دي او پیسې درته دومره ډېرې لکه د قارون او د هغه پټې نه وایي قرض راکړه ور بیا کې خو هله بیا ورکوې چې پټې یې خوا ته ستا خوا ته یې پټې بیا خو یې ورکوې خدای پاکه جنت هم راکړي او په جنت فردوس هم راکړي اعلی جنت نو امام حسن 1,00,000 روپۍ یو سړي له ورکړي د الله په نامه باندې 1,00,000 د الله نبي سړي له اوښ هم ورکړی دی سورلی دپاره جامې هم ورکړي خرچې بخاري کې راځي یوه زنانه ولراله ډمه وه هغې له هم روپۍ ورکړلې ډمې ښځې له ولې چې ډمه مالداره شو هغه بیا دا کار کوي غل چې مالداره شو هغه بیا غلا کوي د مجبورۍ نه کوي اوس که دا مسله چا ته وکړو د مړه وایي دا ملان دي بس خو خبرې ته خو ته څوک نه کښېني که نه زه یم ته زما ته کښېنه چې ستا د غوږونه کلاو کړم په خبره خو خبره چې دلته بیا خوشحالی خو چې په دغه شی راشي بیا وایي بیا د لیوني نوم کېږي وایي دا ملا لیونی هلته خبره برابر راغلی د بهۍ توپ دی که نه توکل په الله برابر راغی دا د نبی کریم سلام د صحابه او زندگی ده یو بانډاچي پاک یو کتاب لیکلی هغه به روزانه 4 روخان حلالول 4 روخان نو چې دا غریبانان یې وخوري همونږ تاسو ته کوو موږ تاسو چې روش پوکي که نه نو بیا په ډبو باندې وایي بېګانه مې روش خوړلی دی بې غیرته شرمېدلې شیم دې وخوړ مرداره او بیا په ډبو بیانې 4 روخان به یو بانډه شي حلالول غریبانانو له بیا ورکول مزه خو دې ته وایي که نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی کتابونه لیکي 40,000 اشرفۍ هغه ته وایي چې د سرو زرو وي ټیپه وایي زمونږ ستاسو سیب ټیپه جوړه کړه د 1.5 روپو لا میدان ته نه راوتلې ټیپه یې جوړه کړه د 1.5 روپو او شکل یې پې ورکړه د شمشاتۍ او پې ویې لیکل جمهوریه پاکستان اسلامي د منځه ویوړ ځکه دا خو د اسلام دشمن دی اسلام یې د منځه ویوړ شکل یې پې د شمشاتۍ ورکړو میدان ته بله راځي لا راغلې نه ده خو انشاءالله کامیابېدی نه شي ستا بچې هم په پاکستان کې کامیابېدی نه شي د 1.5 روپو ټیپه شکل د شمشاتۍ
او جمهوریه پاکستان اسلام ته ختم کو دا د یهودو ایجنټ دی یهودو را لېږلی دی د اسلام مخالف او څوک یې که مني او که نه مني که څوک یې که اوري که نه اوري که څوک یې خوشحالېږي که خفه کېږي دا به موږ وایو میدان به ورته نه پرېږدو دا د خبیثه دا د شاخۍ تاخۍ دوی د کم ځای نه راغلی زه خو د سره ریکارډ نشته دی بې سټې بوټی دی د پاکستان په بنیاد کې اینه د چا پرته ده قرباني چا ورکړې چې یو سړی په کور کې اوسېږي او د کور حفاظت نه کوي په کور کې جارو نه وایي د کور نه ګنده شی نه لرې کوي په کور کې جالونه دي دا د کور محافظ دی دا د دې کور لایق دی چې پکې اوسېږي به هر حال 40,000 اشرافۍ ورکړلې دي سرو زرو 40,000 او 10,000 کورونه غلامان یې آزاد کړل 10,000 غلامان په پیسو بیا اخیستو آزادول دی نو دې ته وایي کامل انسان من کامل دې ته وایي ډېرې روپۍ وګاټه سپینې جامې وکړه تور واسکټ تور بوټان ستا مخې له به چا پلار بیا راشي پیسې د ساري که نه او خبره هر څنګه خبره چې کوله خلکو یې سیب وویل خبره همداسې لکه د غره نه چې کمر راغورځي ښه سلام غریب له نه ورځي سلام لا زه یم ځینې سړی زما په مخ کې لاس وینځي زه له 2,000 روپۍ نام کوم ځینې سړی چې ما ته مونږ دا دي لاس وینځي د لاس وینځلو په چل نه ورځي غریب روپۍ پیدا کړي دي او جامې سپینې خو دا کارخانه زما پلاس کې زما هر جامې نه شوې اغوستلی شاخۍ تاخۍ دي هغه چاله به مې ورکولې چې دا د جامو لایق وي یو کسو یوه ښځه وه زناکاره بد انټرنیشنل زناکاره وه یو سپی تږی و اوبې په خپله موزه کې راویستلې سپي له یې ورکړلې هغه زنانه د سپي په خړوبولو باندې جنت وګټه امام غزالي لیکلي دي د صوفیو د بزرګانو یو ډله وه جهاد له تلل ترتوس ته چې ورسېده ترتوس ته نو سپی هم مسره و سپی هم ورپسې یو دوی جهاد له تلل نو ترتوس ته چې ورسېده په هغه وخت کې غریبي ډېره زیاته وه نو هلته یو مرداره غوا یا شی پراته و سپی بېرته راغی د ترتوس نه د بل ملک ده او د خپل وطن نه 60 سپي بوتلل 60 اول ته ورته په ګټه کېناسته چې کله هغوی ځان مړ کړو دی بیا وروسته ورپاتې ما ورته څه کوو په سپي کې دومره غیرت دی چې د یو مل نه بل مل ته ځي اول ته مرداره ولیدله نو خپل وطن 60 سپي راوستل چې زما په وطن کې څه شی ده او زما اوس مالداره څه کوي د خپل علاقې د غریب سره مدد کوي د خپل علاقې د جمعه سره کوي د خپل علاقې په مسله نه وي پوهه بیوقوفه دي که نه بنیادي مسله دا ده اول حق الحق للقریب ثم للبعید ستا علاقه غریبه ده ستا په علاقه کې جماعت نشته ستا په علاقه کې لاره خرابه ده ستا په علاقه کې د اوبو مسله نشته ته پنجاب کې مدرسه رانیولې ده د خدای دې غر که په تا کې فقر نشته دی پنجابي به کوي که نه ته د پنجاب ټیکهدار یې یا د پېښور ټیکهدار یې خو د مسلې نه خبر نه دی که نه اخوا دې چې کوم ملا دی هغه له شوړې ورکوي او د هغه خبره به مني او بل ځای کې دی تپوس نه کوي شرعي مسله دا ده ته چې په کوم ځای کې اوسېږي ستا مصرف به هلته کي دا شرعي مسله ده او بیا داسې علاقه لکه دا غریبه دې خپلو جوماتونو دې علاقو ته وګوره دا کمزوري دي که نه دي د مسلې تپوس څوک نه کوي بله یوه زنانه وه روژې به هم نیولې نفلي منځونه به هم نفلي کول تهجد به هم کول شودو ګیلاس یې ځان نه ایښی و پیشو راله شودې ته ایسته وڅښل او پیشو یې بنده کړه په جیل کې تا خو زما چې کوم خوراک ځان نه ساتلی و هغه دې وخوړ په جیل کې بنده کړه نه یې څه ورکولي سمله شوله نو روژې کار ورنه کړه تهجد یې کار ورنه کړه یو عمل یې کار ورنه کړه په هغې باندې څه شوله دې په حق کې د جهنم فیصله وشوله خالد بن ولید په یو جنگ کې وو کافرو ته شیشه کاره کړله ویل دا شیشه یې نه ویل ویل دې کې زار دي دا موږ تورو له ورکړي دي که زموږ د تورې نه څوک ولګي دا به نه رغېږي ویل ته راکړه د شیشه ایسته یې وڅښله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا دعا ویل شیشه راکړه شیشه چې اوس یې په ځغلې راواړوله
د خالد بن ولید بیا د ایمان به کم دی نه راوړي د هغې تقدس ایمان لکه د مخامخ غر او زمونږ ستاسو ایمان داسې لکه د بوډا سړي بلډ پریشر په سهار کې کته په سهار کې پورته او بیا که یو خبره د مازدیګر وکړه شپه پکې تېره شوله بیا سبا ده بله بغرو بل څه بل دغه کوي شپه پکې تېره شوي که نه د شپې ور ورته وټکوه او بیا ژمي کې یو پېړ څادر ته واله نو خالد بن ولید شیشه د زارو د کافر د لاسه اوس کله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ابراهیم بن ادهم په کشته کې روان کشته باندې اواله راله مخالفه نو کشته چې مخالفه اواره شي بیا هغه طرف ته نه دي بیا ډوبېږي چاپېم پرې راغلي نو په دغه وخت کې دا خلک پریشانه وو په موږ چې کله بیماري راشي بیا ویل که دا بیا زره ختم راله وکړه او پلار مې مړی څوک دوه سپارې راولی یوه سپاره هم دله نه ویم دا دوه سپارې به ته زما په مخ کې وې زه به له 100 روپۍ درکړم زما په مخ کې به ته وې پلار ستا عمل دی پخوانی خلک ډېر کم عقل او وایي ما له دوه سپارې ووایه زه د سپارو ختم کوم د سپارو نه زه تاله د لا اله ختم هم نه کوم زه به دله 100 روپۍ درکړم زما په مخ کې به ته دوه سپارې وې پخوانی خلک ډېر ساده خلک وګه خلک بیا بوتله دوه سپارې بیا پرې روغې ویلې بیا به پرې ډوډۍ وخوړله څه قسم ډوډۍ ته غواړې زه در باندې وخورم ما له به دوه سپارې وې دا سودا وقف دې کې ثواب نشته کتابونه لیکي د مړي ختم باندې جبرن سپارې ویل او ډوډۍ دې کې ثواب نشته تا په ډوډۍ خرڅ کړله په دوه سپارو باندې نو خدای خاطر وکړي دا کیسې پرېږدي د یو عالم نه تپوس وکړه د مسلې پلار پسې څه کې لاره شته دی که نه په هغه طریقې یې وکړه چې کومه طریقه شریعت ښودلې ده نو هوا چې کله مخالفه راله خلک خفه و دی خفه نه و خلکو دې ویل ته خو داسې خوشحاله ناست یې کښتۍ ډوبېږي نو ویل څه وکړم ویل دعا وکړه ابراهیم بن ادهم ډېر غټ ولي و ویل خدایه پاکه خپل قهر دې راوښوده خپل زور دې راوښوده او خپل رحم راوښې ایسه بس کښتۍ ودرېدله هغه مونځ کړی و هغه دوه سپارې تلاوت کړی و وایي دوه سپارې به راله پوره وې ین بیا خو ډوډۍ نه درکوي او بل ظالم در وښیم غټ ظالمان دلته دا دي چې چې د مرسي واړه بوځي که نه ډوډۍ په ځناور وخوري ډوډۍ دغه ډوډۍ هم د بې غیرته ده او طالبانو ساسې اخوا دې خوا وکړي خو اوس که طالبان نه لېږي بیا وایي چې ختم یې نه رالېږي لیکن طالب د مدرسې لېږل داسې ډوډۍ ده دا جرم دی هغه غریبي طالب د قدر نه څه خبر دی هغه د قرآن د قدر نه څه خبر دی هغه دا قراول لا غونډۍ ګپ شپ لګپ شپ ولګوي زه هغه د بجلیګر ملا خبره ده یو منبوس په اروا دی ده اوس هغه خبره ده نو انسان کامل انسان حضرت عمر و کامل انسان ابراهیم بن ادهم و کامل انسان زبیر بن عوام و کله چې بیت المقدس فتح کوو نو صحابه او تیاری وکړو د جنگ دپاره بیت المقدس باندې حمله ده کفارو له خط راولېږه کفارو چې خط راولېږه ویلې جنګونه مه کوئ دا ستاسو چې کوم امیر دی امیر المؤمنین دا راولېږئ موږ به وینو کېدای شي زموږ خوښ شي موږ د داسې چابیان حواله کړو بیت المقدس صحابه ویل دا خو ډېره ښه خبره ده نو چې کله حضرت عمر رضی الله تلو زړې جامې اغوستې وي صحابه ورته ویل لږې نوې جامې واغونده د کفارو منځ ځي ویل صحیح ده وابې اغوندم جامې چې واغوستلې ستا چې وشي سیبي ته ویستلې ویل ولې ویل مال هغه زړې جامې راکړئ زړې جامې واغوستلې ویل ولې ویل دا نوې جامې مې چې واغوستلې په دې نوو جامو کې هغه نور نه و هغه خوشحالي پکې نه وه لکه په دې زړو جامو کې زه خوشحالېدلم یو زنانه ولاړه ویل حضرت عمره ما له کمیس راکړه ویل لقد اعطیتک ما ته مخکې یو کمیس درکړی ویل لقد اخترقه وشلې د زور شو وخې وشو جامې مرغلې او ستنې مرغله و ابرة و مخیطا و خیطا ستنې مرغله جامې مرغلې تارې مرغله خو یو خبره ورته وکړه ویل البسي هذا دا په ګریوان کې چې اغوستې جامې دي ویل دا الاغونده چې کله خبیث دي ډوډۍ پخې کار کې او دا نوې کله کله اغونده اوس څه کوو موږ اوس ناوګۍ له غریبه ځان نه لاړه شي خاوند خو ځان سره به یې خاوند ځان سره به یو ګرځي په دوکانونو کې کله د یوه دوکاندار ته ګوتې اچوي کله د بل ځای اچوي او هغه پرې د امو چې ګرمي شي د امو دا غټ ګیلاس پرې وڅکي 1.5 کیلو وي هلته په ټیپر خوري خدای دې کار کړی ستا ته به یې کور کوي
تی ولا راوړه وایي زه چې ولا راوړم نه دي خوښې تی چې ولا راوړې او دا جامې نه دي خوښې تی هم نه یې خوښ ساده ګوله تا ته داسې جامې نه دي خوښې تی هم نه یې خوښ خو ساده یې که نه په دین خو نه پوهېږي حضرت عمر جامې واغوستلې سړی ویل دغه جامو کې زه تنګېږم ضمیر اجازت نه راکوي دوه کسه روان شو یو نوکر غلام یو حضرت عمر په اوښ باندې نمبر په نمبر یو میلمه دل چې څوک کله دی کوي نو پړی چا نیولې حضرت عمر رضی هو او ځوان سوري نوکر غلام زما څه مالداره به داسې وکړي چې د تورو شیشو ګاډی او په دې ځای کې په تا باندې راځي او ستا د کلي سړی تا ته به ودرېږي ما ته خو نه ودرېږي پته نه لګي تاسو ته ودرېږي تاسو له غوړ زیړی که نه او زه خو د مالدار اوس یم دښمن یم پته نه لګي تاسو له غوړ زیړی وي او په تاسو کې مالش هم ډېر دی ښه دا د مالدارانو صفتونه هم ډېر زیات کوئ نو مالش در پکې ډېر دی چې ستا د علاقې مالدار یې د تورو شو پراډو ګاډی او سړي تا ته به یې ودرئ او هغه حضرت عمر چې هغه به زما د پر رب لا یزال قسم وي اسمان به شین ویل باران به کېږي په منبر ناست یې د جمعې ورځ ده په منبر یو میاشت په مزلو په سوونو مزل میلیونو لرې مزل کفار د مسلمانانو نه تاویږي ویل یا ساریتو الجبل مسلمانانو ویل د غره طرف ته وګورئ کفار نه تاویږي یو میاشت په مزل باندې مسلمانان چې بېراز ویل موږ اواز واورېده عوام خبره مني سمندر یې مني په ایران یې چې کله حمله کوله سمندر ته ویل چې زما عمله زما اهل کار په تا باندې ډېر څه به وکړي ویل زه به داسې کلک شم لکه واورې ګټه سمندر ته بیا خط ولیږه عن امیر المؤمنین عمر بن خطاب ان اسأل الله ان یجزیک د الله نه سوال کومه چې جاري شه سمندر ته بیا خط ولیږه سمندر به جاري کېده نو چې کله یې مزل وکړو او هغه علاقې ته نږدې شوه کلي ته نو د سورېدلو نمبر د چا راغی د غلام ته یې ویل اوښ ته وخېږه پړی به زه نیسم ویل صیب دا خو ډېره بې مناسبه ده چې کلي ته نوځو حضرت عمر په لاره روان پړی نیولی او غلام دا په اوښ سوري ویل نه دا داسې دا به کوو ویل زه خپل نمبر تا ته در بخم ویل نه اخلم که ما ته یې اوس رابکې زه نه اخلم مقې ته به ګورې مقې خبره به پېژنې که نه مقه خو داسې ده که زه سور یم تا پړی نیولی نو زه خو بیا حضرت عمر یم او بیا به خلک وایي چې په زور به یې ګیرولی به یې دباو به یې ورته کړی نو چې کله کلي ته ننوتل نو خلکو وویل چې موږ ته په تورات کې نښې معلومې دي بیت المقدس چې فتح کوي هغه سړی به څرنګي اول بیا مخ ته ګوري چې د مخ نور بیا څرنګي یو دویم دا دی چې د هغه جامو کې به پیوند لګېدلی او ډېر پیوندونه به چا یې د څرمنې د حضرت عمر په جامه کې 14 پیونده لګېدلي وو یو روایت کې د دې 18 پیونده لګېدلي وو خو زیات پیوندونه به پکې د څرمنې وو اوس شامیلندن والا د پیوند جامه اغوندي راوړه جامې په زونده کېږده راوړه په زونده کېږده هغه به یې څه دي پاتې شي او بیا خلکو له ورکوي څوک یې دې نه اخلي وایي د دې مړي نه خو دا د مړي جامې دي وایي بیتې راځي بي څوک تېرېږي د مړي د جامو نه په ژوندي نه خو یې نه اغوستلې او چې اغوستلې بیا چې مړي دغه ته بیا اغوستلې مړي او ژوندي ته خپل خاوند ته بیا نه اغوستلې ښه خپل خاوند ته خو د شخوانې جامې اغوستې بیتې خېږي مرداره ده او چې مړي له ځي عطر هم په ځان ولګوي د ډوزې ته خېږي او هغه هم ښه خوشحاله اعتبار داسې ښه ښځه ده خو دې غر کړی هغه د قرآن نه دی خبر دا خیانت دی خیانت کومه ښځه د خاوند د اجازې نه بغیر وځي د چا غلاړه شي د الله نبي فرمایي هغه وخته پورې په دې لعنت ورېږي چې دا کور ته راغلي نه او دا صاحب چې کور ته راشي وایي ښځه چېرته تللې پته نه لګي اوباما خاله به تللي ستا نه یې تپوس نه دی کړی خو دې غر کړی نو بنیادي مسله دا د حضرت عمر هغه وایي که دا د مسلمانانو امیري کفارو ته وایي د ده لپاره یو څو نښې دي مخکې به یې نوري په جامه کې به یې پیوند دي او چې دی کله دی بازار ته رانوځي دی ښار ته بیت المقدس ته پړی به حضرت عمر نیولی غلام به په چا باندې سوري په اوښ باندې هغه چې کله دا مسله ولیدله چابیان یې حواله کړلې نو خبرې خو هغه شانته وې که نه پړی چا نیولی حضرت عمر مخ ته چې وکتل مخ د حضرت عمر و ښه د پینډۍ والا نه دی شیخ رشید د هغه په شانته مخ خو یې نه و شیخ رشید وایي چا ورته ویل ښځه وګویل چې شوده میلاویږي په ښځه ګلۍ شوده میلاویږي په میخه خلک ګلۍ غورځوي میخه خو د شخوانو پیښې دی ډیپو دی شخوان به غورځوي او چې شوده میلاویږي وایي میخې ته څه حاجت دی شوده والا ورپسې انشاءالله دغه شوده والا پسې راپاڅېږي په ورځ د قیامت نو قرآن کې الله تعالی فرمایي
ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض الله وایي چې کله اراده وکړه ما خلک چې کمزوري خلک دي یوسف علیه السلام په زور ونیوه غلام یې جوړ کړ غلام ورور یې ورسره نشته ورنه یهودا د بدماشانو زورور خلکو پلار یې په کوم ځای کې دی ضعیف دی نی پلار شته نی ورور شته نی قبیله شته دی په کوی کې دی د کوی نه چې راویسته غلام یې جوړ کړ او الله څه کوي بې مال بې سرو بې خپلوانه الله تعالی ورته د مصر حکومت حواله کامل انسان دی ته وایي نو الله وایي چې کله اراده وکړم ان نمن على الذين استضعفوا في الارض هغه په معاشره کې لاندې خلک دي الله وایي ان نجعلهم ائمتنا زي مشران وګرځم وان نجعلهم الوارثین د ځمکې حکومت د موسی علیه السلام په شان ته او چاته د یوسف علیه السلام په شان ته چې غلام یې جوړ کړی هغه ته حواله کړم یا د ځمکې حکومت د عمر خطاب شان سړي ته حواله کړم ما به اوښان څرول چې ماښام باران مې پلار به ته وویل ته اوښان نشي څرولی ته به څه وکړې اوښان نشي څرولی په اسلام کې کله چې دی نو دی وایي اعاذنا الله بالاسلام الله نلتمس العزة من غیره الله وایي موږ له الله اسلام سره عزت راکړو د اسلام نه ما سوا په بل سره موږ عزت نه غواړو نو د اسلام نه مخکې بیا په پلار اوښان نه څرول اسلام یې چې راوړه نو بیا څه شو بے 22 لکه مربع میل باندې دغه حکومت 22 لکه مربع میل باندې نو دا څه دا کامل انسان نو تاسو ته مکې ویل یو جوړ دی د ور جوړ په بل څه سره راځي د اوسپنې په تشي سره راځي او